د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروي دوره وکړل او د ملک احمد خان بابا انټرچینج یې په باقاعده توګه پرانیسته وکړل کوم چې د عام ټریفیک لپاره پرانیسته شو. وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروي پیزایی جایزه هم واخیستل او د موټروي پیز 1 تکمیل په اړه ورته بریفینګ ورکړی شو. په دې مهال فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پختونخوا هایویز اتھارټي او ډیویژنل انتظامیه چارواکي هم موجود وو. په بریفینګ کې وویل شو چې سوات موټروي پیز 1 باندې کار په اخري مرحله کې دی او د دې کال د اگست میاشتې پورې به پیز 1 به د ټریفیک لپاره په مکمل توګه خلاص کړی شي. بریفینګ کې د سوات موټروي پیز 2 باندې د کار د پیشرفت په اړه وزیر اعلی خبر کړی شو. وروسته وزیر اعلی د دې منصوبې سرته پر رسیدو د خوشاله اظهار وکړو او دا منصوبه یې د ملکن ډیویژن لپاره ډیره ګټوره او مهمه منصوبه وګڼل. هغوی زیاته کړل چې د دې منصوبې د برکت به ملکن ډیویژن کې د سیلګرۍ شعبه او کاروباري هلې ځلې به دوام ومومي او د سیمې خلکو ته به په تګ راتګ کې معیاري سہولتونه ترلاسه شي. عمران دریاب، خیبر نیوز، سوات موټروي، مالکن.